قتل څلورمه ورځ ده او قتل په قبایلو نه دی شوی، په بارډر نه دی شوی، چېرته په نان سکیور ایریا نه دی شوی. دا د پېښور چې کوم د صوبې دارالخلافت ده د هغې سره لګېدلې ضلع چارسده کې د تورې شپه باندې نه دی شوی. نو مونږ خو دا وایو حکومت ته، که ته سزا نشي ورکولی مه ورکوه، مونږ ته خپل صرف قاتلان وښایه، خپل ملزمان راته وښایه، دا قوم پوه شه او بیا هغوی ته سزا ورکول پوه شه. درله اسلام آباد د میلیونو په تعداد کې دا درله داسې چې کوم دی نو د دې قوم نه راډکو او دا نظام درله داسې جام کو چې دا حکومت به هم یاد وساتي چې د مفتی محمود رحمت الله علیه د روحاني بچو سرې سترګې چې کوم دی نو د هغې زور څومره دی. زه ورته وایم ته یې قاتل یې که نه؟ شیخ صاحب ته کنزل چا کړي دي؟ شیخ صاحب باندې د کافر او د مرتد فتوې چا لګولي؟ تا پې لګولي دي، بل چا خو پې نه دي لګولي. بل څوک بیا د حضرت شیخ صاحب مرګ چې کوم شوی دی د هغې ظاهري اسباب څه دي؟ یعنی هغه په یو سپیچ کې د پاکستان هغه عظیم کردار ستایلی دی کوم چې چلولی. خو هغه خلک اوس وایي چې یاره جمعیت العلماء اسلام د شیخ صاحب د قاتل نوم نشي اخیستلی او دته نوم نشي ویلی ځکه مونږ ټارګېټ کوي. د شیخ صاحب باندې ډز لکه چې زمونږ د زړه په سر باندې ګولۍ تلي وي. د شیخ صاحب د شهادت نه وړاندې یو 2-3 ورځې ماته وي مفتي صاحب حضرت شیخ صاحب انتهایی خفه دی. د شیخ صاحب تندی خو د ښکلولو تندی او دا خو د په ګولو د سوري کولو تندی نه و. زه خو وایم پښتنې خاورې صدی به د سترګې ړندې شي خو د شیخ صاحب غوندې هیره به پیدا نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا وخت زه بونیر کې موجود یم. د جمعیت العلماء اسلام صوبایي نایب امیر مفتي فضل غفور صاحب را سره موجود دی. د تیرو 3 ورځو نه د شیخ القرآن والحدیث شیخ ادریس صاحب په بېهمانه قتل په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې روانې دي خو تر اوسه پورې د قاتلانو د ګرفتارۍ هېڅ رزلټ نه دی راوتی. په دغه باره باندې دې سره خبرې کوو. صاحب دا راته ووایه که موږ وګورو تېرو 3 ورځو نه ټول چوکونه بند دي، صوبه پښتونخوا زیاتره علاقې چې دي هغه بند دي خو تر اوسه پورې حکومتي ادارې چې دي هغه قاتل په ګرفتارولو کې ناکامه په نظر راځي. تاسو څه وایئ؟ دا به افسوس به وکړو په دې باندې چې اخر دې حکومت ته دا احساس ولې نه کېږي. یعنې که فرض که دلته یو ټیک ټاکر یو فنکار یا یو بل کس هغه چې کوم دی نو قتل شي نو د هغه قاتل خو په 24 غنټې کې دننه هغه پیدا کولی شي او دومره پریشر هغې ورچوي. نو مونږ خو د هېچا په قتل نه یو خوشحاله، که هغه ټیک ټاکر دی، که هغه فنکار دی، که هغه هر څوک دی، هر چاته د ژوند حق الله ورکړی دی او الله چې کوم حق انسان ته ورکړي انسان ته د اخیستلو اختیار نشته. خو ګیله مو په دې پیدا کېږي پکار دا ده چې د حضرت شیخ صاحب په دې بهیمانه قتل باندې د صوبې او د وفاق دواړو حکومتونو د 3 روزه سوګ اعلان کړی وی، د پاکستان جنډۍ سرنګون کړی وی. حضرت شیخ صاحب د دې ټول پاکستان یو سرمایه وه، یو علمي سرمایه وه، یو روحاني سرمایه وه. او بیا د حضرت شیخ صاحب مرګ چې کوم شوی دی د هغې ظاهري اسباب څه دي؟ یعنی هغه په یو سپیچ کې د پاکستان هغه عظیم کردار ستایلی دی کوم چې د امریکې او د ایران ترمنځ په دې موجوده جاري جنگ کې پاکستان ته یو عزت ملاو شو، په بین الاقوامي سطح یو پذیرایي ملاو شوله. پاکستان زمونږ وطن دی، ښو ته به یې ښه وایو، بد ته به یې بد وایو. مونږ د هغې ښو ته ښه ووې. خلقو هغه څیز له یو منفي رنګ ورکو، په معاشره کې اشتعال انګیزي پیدا کړله، نفرت یې د حضرت شیخ صاحب خلاف خور کو. مونږ وایو که د شیخ صاحب قاتل ته ځان رسول غواړي دا حکومت، هغه لینکس ته را ټینګ کړي، کوم لینکس او کوم سوشل میډیا اکټیویسټ، کوم ټیک ټاکرز، کوم یوټیوبرز چې د حضرت شیخ صاحب خلاف په سوشل میډیا باندې صف آراو او نفرت یې خورو. اول یې ورته ماحول جوړ کو او دلته د نفرت یو فضا او د شیخ صاحب سره د دشمنۍ د هغې یوه انتها جوړه کړله. نو حکومت خو لا تر اوسه پورې هغه خلق نه دي را طلب کړي په دې معاشره کې چې څوک اشتعال انګیزي پیدا کوي. آیا د FIA سایبر کرایمز وینګ دا د هغې ذمهداري نه جوړیږي چې دوی داسې قسم عناصر را طلب کړي او د هغې نه پوښتنه وکړي چې آخر تاسو د حضرت شیخ صاحب غوندې هستي ولې د هغه خلاف داسې قسم اشتعال انګیزي دا کوئ؟ بیا د دې دومره سختو حالاتو باوجود حکومت له دا نه وه په کار چې حضرت شیخ صاحب ته پول پروف سیکیورټي ورکړی وی. ولې دا بلټ پروف ګاډي د دې ملک دا به صرف د هغې مردار خورو دپاره کوم چې زمونږ ټکسونه او زمونږ وینې زوې نچوړي او خوري، هغه خلق صرف د پاکستان د ریاست د دغې وسایلو د دغې مراعاتو حقدار دی. شیخ صاحب باندې دا د دوی نه پیرزو کېدله چې شیخ صاحب ته پول پروف سیکیورټي ورکړی وی.
بیا د قتل څلورمه ورځ ده او قتل په قبایلو نه دی شوی، په بارډر نه دی شوی، چېرته په نان سکیور ایریا نه دی شوی. دا د پېښور چې کوم د صوبې دارالخلافت ده د هغې سره لګېدلې ضلع چارسده کې د تورې شپه باندې نه دی شوی، په رڼا ورځ شوی دی. او بیا چېرته په ځنګل کې نه دی شوی، په جرنیلي روډ باندې شوی دی. ګیر چاپیره ورسره آبادي ده، دلته ادارې دي. وای دا پیریان خو نه و چې دا به داسې چې کوم دی نو ورک شوي او غایب شوي بی. نو د دې حکومت سره وسایل هم شته دی، د دې سره ادارې هم شته دی. په کار دا ده چې دوی ځان دغه قاتلانو ته ور ورسوي او قوم مطمئن کړي. تاسو د قوم د غم او د غصې د دې نه اندازه واخلئ. مونږ نن صرف په بونیر کې 3 ځایه دومره درانه احتجاجونه په جوړ کې، په پیر بابا کې، نن تاسو اوس ته کنکوی د چوک دغه به تاسو ووینئ، د کوګا د چوک د هغې تاسو فوټیجز به ووینئ، تاسو به حیران شئ. هره پارټي پکې وه، هره طبقه پکې وه. نو دا ټول خلق خفه دی. حضرت شیخ صاحب خو داسې یو هستي وه چې کور کې به د زنانو دینی تقریر ته او بیان ته به یې چېرته زړه وشو نو د حضرت شیخ صاحب بیان به یې ځان ته ولګو. خپل علمي تنده به په ماته کړله، زمیندارو به اورېدو، دکاندارانو به اورېدو. حضرت شیخ صاحب باندې ډز لکه چې زمونږ د زړه په سر باندې ګولۍ تللی وي. حضرت شیخ صاحب زمونږ دپاره داسې یو هستي وه. او بیا یې رانه رخصت هم په داسې ماحول کې کو چې اول یې وکنځه، اول یې ورټه، اول یې سپک کا. ماته یو 3-4 ورځې وړاندې د دې صوبې یو ډېر معتمد عالم وي، ماته وی د شیخ صاحب د شهادت نه وړاندې یو 2-3 ورځې ماته وی مفتی صاحب حضرت شیخ صاحب انتهایی خفه دی او ډېر پریشانه دی. او خفه په دې دی چې دې قوم سره خو مونږ بد نه دی کړي، بچو ته مرله قرآن ښودلی دی، علم ښودلی دی. نن په لکونو د هغه د برکته زمونږ مساجد د شیخ صاحب په شاګردانو باندې آباد دي چې نن په کروڑهاو کورونو ته د شیخ صاحب د برکته د قرآن کریم تلاوتونه د هغې بچو ته الله رب العالمین نصیب کړي دي. وګوره دې شیخ صاحب خو د دې قوم خدمت کړی و، سهار نه ماسپښینه پورې په چارسده کې، ماسپښین نه مازدیګره پورې په حقانیه کې. هغې نه وروسته به بیا کور ته نه تلو د آرام دپاره. دلته ستا د بچي دستاربندي ده، هلته زما د بچي نکاح ده، دلته د بل د بچي ختم دی. دا د هغه ټوله ورځ دغه مصروفیت و. نو چا چې خپل ژوند خاورې یې کړی نو ظاهره خبره ده چې د دغې قوم باندې هغه د قوم یو محسن و. کم از کم په کار دا ده چې حکومت د هغوی د دغې منصب احساس وکړي او د دغې د دې قتل، د دې بهیمانه قتل، د دې چې کوم صفاک او درنده قاتلان دي، په کار دا ده چې هغه زر تر زره مونږ خو د خپلو قایدینو منتظر یو. مونږ خو آی جي پي صاحب ته بل ورځ په خپل وړاندني میټینګ کې چې لا د شیخ صاحب جنازه نه وه شوې، مونږ ډایرکټ په ډایرکټ لاړو آی جي پي صاحب ته مخامخ په مخامخ وویل آی جي پي صاحب بس ته نور مونږ ستړي شو، نور د خپلو مشرانو د سور سالو کفنونه او دا جنازې نور په اوږو باندې نه شو اوچتولی. د شیخ صاحب تندی خو د ښکلولو تندی و، دا خو د په ګولو د سوري کولو تندی نه و. نو مونږ ورته وویل چې نور مونږ د صبر پیمانه لبریز ده، مونږ ته زمونږ قاتلان راکړئ که نه دا حکومت به زمونږ قاتل وي. اوس هم مونږ د خپلو مشرانو د هغې د حکم منتظر یو. خو فرض که حکومت ناکام شو بیا به علما تلخ فیصله کوي او شاید چې هغه تلخ فیصله به د پاکستان د حکمرانانو نه د شیخ حسین واجد چې کوم دی نو مثال به ترېنه ییر کړي چې په کومه طریقه باندې د هغوی حکومت او د هغوی حکمرانۍ هغه قوم او عوامو په مټو په زور باندې چې کوم دی نو ورتاوې کړلې. مونږ دپاره دغه لار د مونږ ټوپک نه راخلو، نه مونږ د ټوپک سیاست په پاکستان کې غوره کړی دی. مونږ ته مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوي د نن 100 کاله وړاندې یوه لار را کړې ده، جمهوري لار ده، سیاسي لار ده، پارلماني لار ده. شیخ صاحب زمونږ د دغې قافلې د صوبې سرپرستو، د مرکزي شورا رکنو، د صوبایي اسمبلۍ غړی و. مونږ چې د حضرت شیخ صاحب سره مینه لرو نو مونږ د حضرت شیخ صاحب د جمعیت علما سره هم مینه لرو، مونږ د حضرت شیخ صاحب د تحریک سره هم مینه لرو. مونږ دغه پرامن پارلماني او سیاسي خلق یو. خو بیا به چې ولسي پاسون راشي او عوامي انقلاب راشي د هغې مخې ته بیا حکمرانان نه ټینګېږي. زه دا راته کوم خلک چې تاسو ټارګټ کوئ چې یوټیوبرز وو، ټیک ټاکرز وو، هغو عوام دسي چې هغو کمپین چلولی، خو هغه خلک اوس وایي چې یاره جمعیت علما اسلام د شیخ صاحب د قاتل نوم نشي اخیستلی او دته نوم نشي ویلی ځکه مونږ ټارګټ کوي. سوشل میډیا باندې د هغو بعضې پوسټونه ما وکتل، په دې کې څه وایي؟ زه ورته وایم ته یې قاتل یې که نه؟ شیخ صاحب ته کنځل چا کړي دي؟ شیخ صاحب باندې د کافر او د مرتد فتوی چا لګولي؟
تا پې لګولي دي، بل چا خو پې نه دي لګولي، بل څوک راغلی دی په ډاګه نه دی ښکاره، هغه دې مخامخ شي نو چې زه تا ته وایم چې تا بد کړي دي نو زه به هغه ته م ووایم، خو ما ته خو ته په نظر راځې، خو ستا نه علاوه راته بل څوک په نظر راغی نو مونږ خو دا وایو حکومت ته، که ته سزا نشي ورکولی مه ورکوه، مونږ ته خپل صرف قاتلان وښایه، خپل ملزمان راته وښایه، دا قوم پوه شه او بیا هغوی ته سزا ورکول پوه شه. دا خو اول ورته د هغوی زمینه برابر کړله، هغوی اول ورته ماحول برابر کو، ماحول ورته سازګار کو، او اوس چې کوم دی نو عذر ګناه بدتر از ګناه، اوس هغه د ځان نه داسې پاک سپین چې کوم دی نو بازان جوړ کړي. اوس یو سړي ته په معاشره کې دومره اشتعال پیدا کې، دومره نفرت پیدا کې چې چرته یو نه یو عنصر را ولګي او هغه په دغه نفرت او په دغه اشتعال باندې کنټرول حاصل نه کړي او هغه چې کوم دی نو اقدام قتل وکړي، نو ته به یوازې دې مورد الزام ټهراوې او که نه چې دا چا ورته دا ماحول برابر کړی هغه خو ښکاره دي، هغه خو د ټولو نه زیات چې کوم دی نو قصوروار دي. دا راته وایي چې احتجاجي تحریک د 3 ورځو نه روان دی، دا د دې نه نور هم تېزېدی شي، قاتلان ګرفتار نه شو؟ بالکل مونږ د خپلو مشرانو ته ویلي دي چې مونږ درله اسلام آباد د میلیونو په تعداد کې دا درله داسې چې کوم دی نو د دې قوم نه راډکو او دا نظام درله داسې جام کو چې دا حکومت به هم یاد وساتي چې د مفتی محمود رحمت الله علیه د روحاني بچو سرې سترګې چې کوم دی نو د هغې زور څومره دی او د دغې خلقو بیا غم او غصه او جذبات هغه بیا څومره دي، دا خو مونږ کنټرول کړي دي، خپل کارکنان مو کنټرول کړي دي. تر اوسه پورې 4مه ورځ ده نه د چا د ګاډي شیشه ماته شوله، نه د چا د دکان شټر مات شو، نه سرکاري املاکو ته نقصان ورسید، د ګل ډنډر کې مونږ نه دی مات کړی ځکه چې مونږ ته خپلو مشرانو حکم نه دی کړی. مونږ ته د خپل مشران حکم وکړي بیا د انجام ته وګوري. د شیخ صاحب په حواله به سوال وکړم، څومره نقصان ورسید جمعیت العلماء اسلام ته، د پوره عالم اسلام ته شیخ صاحب د شهادت نه؟ ډېر لویه خلا راغله. زه خو وایم پښتنې خاورې صدی به د سترګې ړندې شي خو د شیخ صاحب غوندې هیره به پیدا نه کړي. ته ډېره بدقسمته خاورئ چې تا داسې هستۍ چې کوم دی نو په وینو کې سور سالو په خپل ځان کې پټې کړلې، نو د شیخ صاحب غوندې هستي به ډېره مشکله ده. هزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پی روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدور پیدا. هر طرف ته چې نن ګورې بالخصوص علمي طبقه، علما، اهل مدارس، تبلیغ والا، دیندار خلق داسې ګڼي لکه چې زمونږ د کور نه جنازه وتلي، داسې ځان چې کوم دی نو بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. دا ټول وطن را باندې دغه شانتي چې کوم دی نو وران وجاړ کو. د شیخ صاحب ډېر لویه خلا راغلې ده د هغې په تګ باندې او د هغې په وفات باندې، او بس بېوسه یو، په لاس کې مو اختیار نشته دی او د بېوسۍ لاسونه مو الله ته نیسلي.